اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما مجاهد حسین نوم دی او د قومي وطن پارټۍ سره مې تعلق دی د جناب آفتاب احمد خان شیرپا او د سکندر حیات خان شیرپا وسپیمه څنګه چې تاسو ته پته ده زمونږ مشر جناب آفتاب احمد خان شیرپا او سکندر حیات خان شیرپا او د دې خصوصا د تنګي د پاره د شمالي اشنغر د پاره ډېرې بلا منصوبې راوړي دي په هغې کې زه تاسو ته نن یو منصوبه باندې خبرې کوم که تاسو نظر واچوئ د مونډې نه هیډ ورکس نه والا تر د 400 پورې چې کوم د حفاظتي بندونه شوي نو دا زموږ دپاره د سکندر حیات خان شیرپا یو غټه منصوبه وه چې چونکې په 2010 کې چې سیلاب رالی نو هغې ډېره زیاته غټه تباهي کړې وه مونډه هیډ ورک یې موړی او دې سره حوشه علاقې ډېره زیاته تباه او برباد کړې وه په هغې کې چې کوم دی 80 کسان وفات شوي وو 115 کسان پکې زخمین وو 1,40,000 کورونه هغې کې وران شوي وو او دا خاندانونه متاثره شوي وو او 80,000 جیربه ځمکه باندې فصلونه ولاړ وو هغه تباه شوي وو د دې نه علاوه چې بیا په 2014 کې سکندر حیات خان شیرپا سینیر منسټر شو نو هغوی دا سوچ وکړو چې زمونږ دا علاقه کال په کال د مسلسل بارانونه په پشکال کې نو سکندر حیات خان شیرپا د خپل فنډ نه 13 ارب روپۍ کېغوستلې د دې دپاره چې په دې باندې به دا حفاظتي بندونه وشي په 20 فوټه اوچت هایټ سره نو هغه د مونډې هیډ ورکس نه والا تر د نوخاره پورې به دې باندې کار وکړو خو دې کې چې څه کار پاتې شو نو هغه دا و چې لکه ځینې دغلته طاقتور خلک و هغوی د خپلو پټو مخې ته داسې بندونه نه پرېغوستل څه کار وشو څه ونه شو نو بیا چې کله بیا په 2022 کې سیلاب رالی نو د 2010 په مقابله کې هغې ډېر زیات کم نقصان وکړو تاسو نظر واچوئ نو په 2010 کې چې کوم دی موږ سره 66 کسان وفات شوي بیا په 2022 کې موږ سره 3 کسان وفات شو چونکې دا هم ډېره د غم خبره ده چې 3 کسان وفات شوي دي خو چې موږ نظر واچو نو د 2010 په نسبت سره دا کم دي بیا چې کوم موږ سره 1,40,000 کورونه متاثره شوي نو بیا چې 2022 کې سیلاب راغی نو هغه چې کوم دی د هغې مقدار 190 ته رالی نو دا هم لکه د غم خبره ده خو لکه 2010 کې چې کوم سیلابونو د هغې په نسبت باندې په نش حساب باندې شوي دي د دې نه علاوه هغې فصلونه تباه شوي موږ سره نو بیا سکندر حیات خان شیرپا چې کوم دی دا بندونه 22 فوټه اوچت جوړ کړل تر د 400 پورې نو د هغې د برکته په 2022 کې چې کوم سیلاب راغلی نو په هغې کې صرف او صرف 21 جیرب ځمکه چې کومه ده هغه تباه شوې وه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما جاوید حسین خان نوم دی تنګي اوسېدونکی ما قومي وطن پارټۍ ورکړم او سابقه د پی کې 56 او تاسې تنګي چیرمین هم پاتې یم اوس د ارګنایزینګ کمیټې ممبر یم دا 2010 کې چې کوم سیلاب راغلی هغې چې کومه تباهي کړې وه نو هغه ټولو خلکو ته پته ده او هر سړی په دې هغې لکه څومره نقصان کړی موږ په خپله سکندر خان سره په دې ګرځېدلي وو لکه د موټروې ختمه وه سکندر خان په چې راغی دې خوا دلته شیرپا کې بیا ګیر شو بیا واپس ته تلو لار په شا ورته نه وه ځای په ځای لکه ډیمیج شوي پلونه یې وړلي وو او مونډې کې څومره نقصان شوی و داسې زموږ د ایرګرد ایریا تحصیل تنګي کې عمرزو ایریا سره داسې 400 پورې نوخاره پورې ټوله ایریا خرابه شوې وه چونکې بیا چې هغه خدای پاک والا پاور کې راوست او منسټر شو نو لومبنۍ د هغې دا وکړه چې د خیالي سیند ته چې کوم ته اپر سوات وایي دې باندې وته وکړو سراسر تر د نوشیره پورې د دا چې بیا دوباره کم سیلاب راغی نو هغه سیلاب هغه شانتې نقصان ونه کړی شو دا د الله رحم او زموږ د مشرانو برکت دی چې هغوی د دې غونډې حلقې د خپلې ضلعې د کې پي کې د خلکو مطلب لکه دا سوچ او فکر ورسره چېرې زموږ دا څونه هغوی نه کېږي چې خلکو سره ښېګړه وکړي نو زه یم چې الله پاک ته هغوی سره خو وکړي او دې خلکو ته خواست کوم چې مهرباني وکړي دغه شان کسان موږ له پکار دي چې زموږ په دې علاقه خوږېږي زموږ په دې بچو خوږېږي او زموږ د هر څه سره غمي که هغه د هر ټایپ دغې نو هغې سره دا غمي چېرې زموږ د عوامو له څخه فایده ورکړو ډېره مهرباني